الله الرحمن الرحیم تردید پوری د کتاب دای اول مقدمہ او بیا درې مقاصد بیان شول آخر کی دای او تتمه ده دې تتمه کې مباحث سبعه ضروری دي چې د قران کریم د فهم سره تعلق لري. پدې کې اول بحث چې د دې عنوان دی کتاب کاتب پر خودل دی چې البحث الاول فی افتتاح الصور. اول بحث چې هغه په افتتاح الصور کې دی، معنی د سورتونو ابتدا په کوم طریقې باندې قران کریم کې شوی ده. درې تفصیل دار چې د قران کریم ټول سورتونه یو سل سوار لس دي. دا هم مسلم خبره ده. پدې کې کله خلق دوړه پیش کړي، لغز معنی دوړه معما داوی چې هغه کم شی دی چې کله شمارې نو د سلو نه زیات دي او کله چې نیمه شمارې نو د شلو نه کم دي، چې کله شمارې نو د سلو نه زیات دي او چې کله نیم شمارې نو د شلو نه کم دي. په کار خدای چې د سلو نه زیات شي نو د هغې نیمه او خو د 50 نه به زیات دی. دا داسې یو شعر چې ذا عددته نو زاده علی المئه و اذا عددت نصفه نو کان دون العشرین. نو جواب دار چې دا د قران سورتونه دي کنه. د قران پاک کل سورتونه یو سل سوار لس دي چې قران ترنیمه پورې شماره سورتونه شروع کړه فاتحه نه تر کهف پورې چې شماره نو شلو ته نه رسی کنه. اوس د دې سورتونو افتتاح د دې سورتونو شروع الله په لس طریقو د کلام باندې کړی دا بحث سره کنه دا فائدہ په دې طریقه باندې البرهان لیکلې زرکشی داغه نقل کړی د اتقان سیوطی او موږ هم داغینا د فائدې د پار را نقل کړی دی. دا منقول فائدہ ده. نو لس طریقې دي د افتتاح السور. اول طریقه سره الاستفتاح بالثنا. الله بعضی سورتونه په ثنا او په خپل تعریف او صفات باندې شروع کړی دي. استفتاح بالثنا ورته وي. ثنا چې بیا په دوه طریقو باندې ده. یو طریقه د ثبوت او بل د سلب. یو اثبات د صفات کاملو کمالیو او بل تنزیح د صفات د نقص نه. دا اثبات د صفات د کمال چی کنا قرآن کې دینا په حمد سر تعبیر دیگا الحمدللہ. نو 15 سورتونه دای پسر کې حمد راوړل. سورہ فاتحہ، انعام، کاف، سبا و فاتر. دارنګ صفات د کمال کې تبارکهم داخل لے تبارک الذی ناغر دو سورتونو پاول کې دا و سورتونه شول چې د په صدر کې اغا صفات کاملہ د ثبوتیہ ذکر دی. اور دویم قسم تنزیح ہوا کہ اللہ پاک دے د صفات د نقص نہ د نقصان صفات پکې نشته رہے. هغه د پاره لفظ د تسبیح دا مادر تسبیح تنزیح دوی کنه
مخکې دعوی د توحید د صورتونو کې درې تفصیل مونږ بیان کړو چې هغه کله په مصدر سره راوړي لکه سورته بنی اسرائیل سبحانه کې، کله فعل ماضی سره راوړي درې سورتونو کې حدید، حشر او صف، او کله په صيغه مستقبل راوړي د سوره جمعه او سوره تغابن کې، او کله په صيغه د امر راوړي د سوره اعلی په سر کې. نګوره د تسبیح سره مصدر و سورتونه دي، لکه څنګه چې صفات کامله ثبوتیه او سره و سورتونه، پنځه د حمد او دوه تبارک واغه ودا سوار لسل. دا یو طریقه د استفتاء او سور چې سوار له سورتونو په سر کې د الله صفات دي، خدای تعریف ده ثبوتی او سلبی. دویمه طریقه د استفتاء، دویم قسم سره شروع کول په حروف تهجی، چاغه ته مقطعات وي. دا حروف وته په زړه اصطلاح باندې ویل کیږي. ځکه الف لام میم نه مثلا نا الف چره الفن دا پنه اصطلاح کې حرف نه نه. نحویان چې کوم اصطلاح کوي کنه پای کې الفن اسم ده، لامن اسم ده، میمن اسم ده. دې نحویان له پکار دي چې دې دیتا اسماء مقطعات وي. اسماء مقطعات لیکن د متقدمین په نسبت باندې حرف بماغی کلمې ته اسم ته شامل او حرف داغي په اصطلاح باندې د حروف ویل کېدل، حروف مقطعات. او متأخرین دې پر مجاز جوړي چې دې ته حروف اسه مجازن وي، وایا مجازن او تنوي دې ته حروف ویل کېدل پاغه وخت کې چې ستا اصطلاح نه موجود، مجاز سره جوړای پکې. بار صورت دیتا مقطعات ہوئی، حروف مقطعات فاصل اصطلاح کی مخکنہ اصطلاح. مقطع مانا چی ادائیگے کی تقطیع دا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد جدا جدا وی لکھی گا. قرآن کریم کی دا یو کم دیر سے سورتن کی 29 سورہ دا مقطعات سری کنا دیو کم دیر شو سورتونو کی چکل اشمار کے مع تکرار ناتا یا حرفونه تی جوڑی اتا یا او کله چې نه تکرار حذف کې نو سوارلس تی جوڑی. اریو کې فی نفسی سن نقطه الہی اتا یا حرفونه دل راوړل چې د ایمان شعبو ته اشاره. ځکه حدیث کې راځي بزم و سبونه شعبتن د ایمان د پارس د پاس او یا شعبې دي. دی حروف کې ته اشاره دقیقه وا. او کله چې تکرار حذف کې نو سوار لست جوړ شول پای کې اشاره د دیتا چې ټول حرفونه اصل کې 30 دي. ذکر مخکنو پنیز باندې متقدمینو پنیز باندې حمزه او الف یو شیو، حمزه او الف نو الف با تا دا چشماري نه 30 جوړي چی یو شی. دا ورستنه راغه خلیل هغه د اصطلاح کې خو د حمزه جدا شری او الف جدا شری هغه په کې بیا فرقونه شروع کړل. مخکنو خلکو په کې دا فرق نه وکړي، الف حمزه یو شی ناصل 30 حرفونو دای بنی. قرآن داغي نیمه ته اشاره وکړه چې سوار لس.
هغه سوار لسو د پاره مختلف تعبیرات مفسرینو ذکر کړي د یاداشت لپاره. مشهور تعبیر په کې دا ده نص حکیم قاطع له سر. سوار له صرف چې یاد ده نو دا لفظ یاد کا نص حکیم نون سواد ہے کاف یہ میم قاطع معنی قاف الف تو عین لہو سر لام ہے سین رے. بس دے کہ سوار له صرف نہ رالل کنا. کله درې بل تعبیر کی بل تعبیر لم یستا نور حق کرہا لم یستا غلبه نشي کېږي په نور د حق باندې چې بد ګڼل کی. خو دې کې هغه سوار له صرفون ته اشاره چا داغه نه تعبیر کړو تورق سمعک نصیحتا وګونو کې نصیحت دن کها تیرے قاف سین میم عین کاف دا هغه سوار له صرفونه دي. شیعگانو پرې کې خپل مرض راويسا هغه پکې وی ګوره دا مقطعات شری کنه دا د حضرت علی لارې ته اشاره ده. الکه څنګه اشاره ده وی صراط علی حق نمسکه صراط علی حق نمسکه لار د علی سے حق له چمګه راټینګو. دا د مقطعاتو کې دا سوار له صرفونه دي. وای دا خو تاسو یو ترکیب جوړ کړو مونږ به تینا اهل سنت به تینا داسې جوړو صحیح طریقہ کما سنت صحیح طریقہ کا صحیح کا خپل لار د سنت سره سواد ہے تویرے یہ قاف کاف میم عین الف لام سین نون ته ہے دا سری دا مقطعات شول کن سوار لس دې د مختلف تعبیرات ہوئی. قدریم قسم افتتاح سور سے یہ استفتاح بن ندا مانے د صورت پسر کی آواز راغلی ندا راغلی دا پلس صورتونو کې ده پاغي کی یو عام ندا د الناس دا دو صورتونو پسر کې راغله. سورہ نساء کے وہ یا ایھا الناس اور سورہ حج کے وہ یا ایھا الناس عام نداء الناس. کلا مومنان تام ندائی دمخ کے نل خاص اور فی نفسی عام. سورہ مائدہ کی راضی یا الذین آمنوا سورہ حجرات کی یا الذین آمنوا ممتحنہ کی یا الذین آمنوا دریو سورتونو کے عامت المؤمنین ته ندا. کله نداء خاصی پیغمبر تا پنځو سورتونو کې هغه ته आवाज ده. سورہ احزاب طلاق و تحریم کی یا ایھا النبی یا ایھا النبی یا ایھا النبی نبی پر صفت سره ویلو او یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر نو لس سورتون داسری شدائے پسر کے ندار. آسلورم قسم شروع استفتاح پا جملہ خبریہ دا صورت افتتاح کری پا یو خبری جملہ باندے دا پا دری صورتونوں کے راضی. سورت انفال کے یسألونک عن الانفال جملہ خبریہ شوا. سورہ برات توبہ برات من اللہ و رسول. سورہ نحل کے عطا امر اللہ جملہ خبریہ. سورت انبیاء اقترب للناس حسابهم.
सूरह मोमिनून के क़द अफ़लहल मोमिनून के सूरतुन अनज़लना, सूरह ज़ुमर के किताबुन, दारेंगे सूरह मोहम्मद के अल्लज़ीना कफ़रू, सूरह फ़तह के इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर और रहमान अल्लमल क़ुरान, दगसी सूरह मुजादला अल हाक़ा मारिज, नूह क़ियामा बलद अबस, क़दर बय्यना क़ारिआ, तकासुर व कौसर, दादरी सूरतुन दी दरे पसर के जुमले खबरी पिंजम सरे इस्तिफ्ता बिल कसम, दासी सूरतुन जे पसर के कसम रागली, दा पिंजल सूरतुन दी सूरत साफात, सूरह ज़ारियात, सूरह तूर, सूरह नजम, अल मुरसलात, नाज़िआत, बुरूज और तारिक, अल फजर, शम्स, लैल और ज़ुहा, अत्तीन और आदियात और असर, दा पिंजल सूरता सर की कसम राजी। शपगम किस्म से इस्तिफ्ता बेशर्त जुमला शर्तिया बाने शुरू करी, दा वो सूरतु नहीं, सूरह वाक़िया के इज़ा, सूरह मुनाफिकून के मिज़ा, सूरह तकवीर के इज़ा, इन्फितार और इंशिक़ाक़ इज़ा, ज़िलज़ाल नसर टोल के इज़ा शर्तिया चिकम तयक़ुन दपार दे, अगर शर चिर शक दपारी पागी शोरों न रकड़े इन वम सर इस्तिफ्ता बिल अमर माने सिगद अमर पावल किराउड़ी शपक सूरतुन के, सूरह जिन के मुकुल, अलग के इक़रा, नोरटोल के कुल, सूरह काफिरून, इखलास, फलक, नास, कुल सरे शोरो गड़े, अतम सरे इस्तिफ्ता बिद दुआ, दुआ से ही माने दुआए शर अगर मुराद दे, दुआए खैर सर शोरों ने शे खैरी चोरत हुई। दरी सूरतुन की राजी अततफीफ वैलुन, हमज़ा की वैलुन, तब्बत के लफ्ज़ तब्बत अगरचे फेल माजीदा वो खबर ने मुराद बल्कि दुआए शर मुराद दा। नाम सर इस्तिफ्ता बिल इस्तिफहाम, शपक सूरतुन की राजी दहर के हल, नबा के अम्मा, गाशिया के महल, इंशराह के हमजा, अलम नशराह, फील के अलम तरा, माउन के आरायत। लसम सर इस्तिफ्ता बिल तालील, सिर्फ इल्लत सूरह कुरैश की राजी लिईलाफ कुरैश, लाम दे इल्लत दपारा। गोरा देखी कल इंसान सो चुकी का ना द कुरान करीम फसाद बलागत व तख्कार की दासी किताब द खुदे शिद कलाम जमी अनवाव बांधे अहाता कड़े द फिल इस्तिफ्ता बोले कलाम किसी कलम मुफरदात तीनों कलम मुरक्कबात नो मुफरदात पकड़ा लग कम तो तहजी हुई कर न दारंगे कल च मुरक्कबाती न ब्या बखाली नहीं या ब जुमले खबरिया इंशाइए जुमले खबरी की भी दन्ना अकसान दी चिकल इखबार की सिर्फ सना मुरादी तारीफ मुरादी खबर में नहजुल खबर नहीं मुराद आगा जुमले दारंगे कल जुमला खबरिया पर तरीका तालीकी इश्तिरात जुमला शर्तियम पाए के दाखिल कला पर तरीका ताकीद बानी चाहे तो कसम हुई और इंशाइया इसी का ना जुमला इंशाइया कला पके नेदाई कला पके अमरी कला पके दुआई कला पके इस्तिफामी नो कदे बानी मुंगा नजर हुकुम
دا الله حکمت بلیغه ده کې چې دا کلام جمی انحاء باندې احاطه شوی ده. بیا دنا الحکم لا علمها الا الله، هغه باندې یو الله بیا عالم نه چې ثنا مثلا سوار له صورتو کې ولې راوړه، کمو کې ولې نه راوړه، زیاتو کې ولې نه، تاجی او کم دیر شو کې ولې راوړه، ندای لسو کې ولې راوړه، علی هذا القياس. ځکه د الله فعل هغه د حکمت نه خالی نه، دا داغه حکمتونو ته اشاره. سیوطی هغه لس وړه قسمونه په شعر کې راوړي. اثنا علی نفسه سبحانه بثبوت المدح والسلب لما استفتح الصور. ثنا ویل دا مدح ثابت کړي دا او سلبم کړي دا کله چې صورتونه شروع کړي. والامر شرط ند التعلیل والقسم الدعاء حروف التهجي استفهم الخبر. امر دے شرط دے ندارا تعلیل قسم، دعا دا حروف تاجیری استفهام دے او خبر دے ټول شعرونو کې راوړي. دویم بحث دے فی بیان تفسیر و تعویل. دا دویم بحث دا یو ضروری مسئله ده چې تفسیر او تعویل کې فرق سره ستوي، څه شرایط دي، څه طریقه ده. دې کې موږ درې مقامات قائم کړی دي. یو مقام دے بیان د معنی لغویو چې د دې لغوي معنی سری فرق به معلوم شي. داغه اختصار دار تفسیر د فسر نه، فسر پوست کی لړکول دوی کشف چاہے د سفر نه ماخوذ دے، سفرم ظهور توي. بار صورت تفسیر کی معنی د کشف او د اظہار دا. کم ترمامیټر سره چې طبا اغا سیزونه معلومي، مرض معلومي، کله په پيو کې وب معلومي، نورم جراسی معلومي کنه، اغا لا ته تفسیر وي فیسرا اظہار پي کی د دنسیز. التاویل لغت کې د اول نو اول ویل کی ګرځیدل وتم او پای کې معنی د ښکار کېدل راځي. قال الامر لا کذا معنی رجا وسوارا. اول کې معنی د صرفي، تاویل کې صرف د آیتی احتمالی معنی د کنه ځکه ته تاویل وي. چاویلی چې تاویل د ایالتن نه دی، ایالتن سیاست ته وي، نظام چلول. دلته معاول چلے د کلام نظم کوي کنه هغه چلی. دغه امام راغب مفردات کې د تفسیر او د تاویل تفصیلی فرق لغتن کړي. دویم مقام سره بیان د فرق تفسیر و تعویل کے اصطلاحاً دری پہ اصطلاح کے بس فرق ہی. بعض خلق دی ابو عبید یو لغوی تیر شعر ہیں و ناقص لغوی دے. ابو عبید اغویلی تفسیر و تعویل چرے متحد دیا شعر استعمال کی. دا قول ډیر شنیع قبیح ہو. ذکر نورا امون نیشاپوری وغیرہ پاغه باندې سخت رد کړي چې ګوره د تفسیر او تعویل په فرق هم نه پوي، یو ډېر فرق دی. ها مونږ دای کا ابو عبید فرق نه کړي نو کله کله تعویل د تفسیر په معنا راځي. په دې وجهه غریب فرق نه کړي، لیکن پکارو چې فرق نکړي. فرق خوشتر بار صورت
پای کې ډېر اقوال دي د فرق چا تفصیلا مون ذکر کړی پای کې مون اکثری قول مشهور قول بس دا ذکر کوم چې تفسیر څه ته وی الکشف بالنقل مثلا نه خبره کشف د معنا اظهار د معنا په واسطه د نقل سره دې ته تفسیر وای دیو جنا ابن کثیر بیا ویلی دي چې تفسیر د پاره طرق اربع دي سلور طریقے تفسیر القرآن بالقرآن وبالسنہ وباقوال الصحابہ وباقوال التابعین دیتا نقل ہوئی کنا اور تعویل ستوئی صرف الآیت الى معنی موافق لما قبل وما بعدها غیر مخالف للکتاب و سنہ اڑول د آیت یو معنی تا چې موافق وي د سیاق سباق سره و مخالف نہیں ورے د کتاب و سنت نہ اڑول پس سره کې په اجتهاد په استنباط په کوشش دیو جن تفسیر روس برازی پر رائے سره منه تفسیر خو په نقل سره کنا او تعویل پر رائے سره ده او جائز ده او شرطونه وبګي نو تفسیر اصل کې د نقل سره تعلق لري اور تعویل د اجتهاد سره تعلق لري د تعویل جواز تا پیغمبر اشاره کړی د حدیث کې مرাজি چې لكل آیت ظهر وبطن ولكل حد مطلع هر آیت در معنی ظاهری مشته او باطنی مشته دا بسنه معلومه لكل حد مطلع هر یو زیاده خبرې دوشته کنه قرآن کے مایت اشار لعلم یتفکرون ولعلکم تعقلون دی کہ مشارہ استا تفکروں کا معنی بدی آیت کے رو باسا و بشرط چاغ سڑے اہل الفکر وی اہل التفکر وی دا فرق دے دا تفسیر و دا تعویل ما بین کے تفسیرم جائز و تعویلم جائز دریم مقام کی دفع اعتراض اور دا خبر ہے چې تفسیر بالرائے ستوي ګوره تفسیر بالرائے حرام نه بلکې د کفر نه شمار کړي شوی دی یو حدیث د ترمذی کې راځي چې من قال فی القرآن برائه فلتبوا مقعده من النار چاچے په قرآن کے قول پر رائے سرکون جہنم تبزی بل روایتم دے ترمذی ابی داؤد اور مشکات کے مرازی من قال فی القرآن برائه فاصاب فقد اخطا کچا قرآن کے بخ پر رائے بانے خبریں کولے اور ٹکے اکڑے نوم دے د خدای پنځ باندې ګناهګار دے فاختا داما ہاں دومره چې دا رستنه حدیث سندن ضعیف دی سہیل بن ابی حزم اور راوی دے پکې او متکلمون فی دے میزان کی لکلی پاولنے حدیث وہ صحیح دے کا اگر کافی دے دمانے درائے دا پارا اس غافل خلقو شاید تعویل و دا تفسیر بالرائے فرق نہ نکڑے شبہ اس دارا یو تعویل دے یو تفسیر بالرائے دے دیکھ علماء راسخین و فرق کرے دے جائل خلق بگے نہ گئی نو بعضی جائل داسی چاغی مؤول تا محرف ہوئی یو سڑی تعویلو کو یو معنی راویستا د سیاق سباق سر برابر کتاب سنت سر سے مخالفت نو دیدہ تاسو تحریف کا منگتوی تاسو محرفین ہے ولی جیدہ بوتانو آیتونم گورو پو اولیاء و معبودانو بانی چسپان کڑل ادھے یہودیانو آیتونم علماء سو بانی چسپان کڑل
دا تعویل صحیح ہے دا تحریف نہ ہے. ولیکم الفاظ راغلی قرآن کے عام غیر د بوتانو نه نور ته شامل وکنه لفظ احتمال د معنی لرو موافق د کتاب و سنت سره نو سرنګ او ته تفسیر به رائے وي هغه تعویل دی. لیکن مبتدین برعکس کار کوي پخپل دی تحریف کوي تعویل به رائے کوي او ای چې دامغه تفسیر کو خدا کار دی. پدې باب کې غوړه خبره خازن ذکر کړی دا تفسیر خازن اغلی کی اول جز کې شپږم صفحه چې دا نهی عن القول فی القرآن بالرائے حدیث کی چې ویلي دي چې قرآن کې بالرائے نه چلاوای تفسیر بالرائے باندې کوي. انما ورد فی حق من يتأول القرآن على مراد نفسه وهو تابع للهوى. دا دا چا په باره کې چې قرآن اړي په مراد د خپل ځان باندې پدا سے حال چې د تابع د خواهشي. دا مطلب د قرآن معنی کول د خپل خواهش تابع هغه پکې نورم تشریح کی که څوک وایي چې دا خو تاسو هم د خپل خواهش تابع کوئ هغه وی کما یحتج ببعض آیات القرآن علی تصحیح بدعته د بدعت د تصحیح لپاره قرآنی آیات پیش کړي خو پوېږي چې دا مطلب نه دی. مثال پیش کی کما استعمال الباطنیہ والخوارج وغیرہ من اہل البدع فی المقاصد الفاسدہ. بس حاصل دارا و تفسیر بالرائے سوک کئی سوک چی شرک ثابت ہے سوک بدعت ثابت ہے سوک پل خواہش ثابت ہے دغت تفسیر بالرائے ہوئی. مثال سے لکم مرزا غلام احمد قادیانی خاتم النبیین دا یہ معنی کئی چیزیں سے مہر دے رستنے نے دا تفسیر بالرائے دے. کلوی مبشرم برسول من بعد اسمو احمد احمد وی زمانم دے دا تحریف کرے پل کفر ثابت ہے. نورم دے رایتن آغی استدلال نسیحا دا استدلال دا تفسیر بالرائے دے تحریف دے. بیرتیانم دا سی کئی دا شرک دا پارا استدلالات کئی کفر دا پارا استدلال کئی تحریف پائے کی کئی کر کلوی گورا بلند غیر اللہ جائز دا ولی عینونی ویلی کرنا چھ ما سر امدادو کہے ذوالقرنین نے دی آواز کرے چھ عینونی. کل دا بدعات و استدلال کی قرآن کی ادعو جمع ویلی دا بجمع دوا غوار قرآن کی آیا ہوئی اس خاتم پکشتا سنگا لکا فیدیتن طعام مسکین فیدیہ پکشتا کا وہ فیدیتن و طعام مسکین نے ویلی دے. حیلت و اسقاطن اکل المولیان خونہ دے ویلے پکے حیلت الاسقاط پدے فیدیتن قرآن ویلو دید آئین اخپل بدت ثابت ہے تیتا تحریف ہوئی. یا وسیلہ راغلی دا وابتغوا الیہ الوسیلہ داغینا وسیلہ دا زواتو ثابت ہے وسیلہ دا پیرانو ثابت ہے. اب ہم گا غزے کہ انشاءاللہ پیش کو اخون در عزب آبا موتا غصش ہے اغم وی دا خود ظالمانو تحریب کرے دے پھر وسیلی مانے پا زواتو سرک کرے دا خدای وی دا شرمندگی خدای دے و شرمائی دا باباگان والی خدای والی دی اصل کی اغی و تخیری کری چیدی دے وسیلے مانا بدل کرا اگر پا مخزن کی لکلی کر نگورا دا تفسیر بالرائے اور دا تعویل پا مینس کی فرق دے. تعویل جائز دے او بشرط دا علم جی سڑی کے علمی دا قرآن دا حدیث دا علوم دا عربیت دارنگی نور علوم چکم ثابت تی دا ناسخ منسوخ وغیرہ ہر سڑے با تعویل نہ گئی
और तफसीर बिर्राय इचाल इजाजत नशते बोले तफसीर बिर्राय खपल शिर्क बिदत साबित होता है। तफसीर कर्तबीम पर एक हिड़ी रुगत बास कड़े रहे यो देर सफा के अवल जुज के अगम द कतल काबिल ने दाए हासिलम दगवेले जो कुरान की दा से कौल कौल ची वाफिक हवा हो लम याखुज आने मत सलफ दखपल ख्वाहिश मुताबिकी सलफ सरे से मुनासबत नहीं अगी आग से तफसीर नहीं कड़ी देते लिखी तहरीफ देते हुई तावील दा तफसीर बिर रहा है दा खुद बासो द तावील और द तफसीर पमियंस की द तफसीर और द तावील पमियंस के फर्क द्रेम बास फिशर कसम फिल कुरान करीम कसम पर कुरान की राजी का नगोरा नब से कसम के अंबाज निश्ता चिकम की कसम दे पाल्ला सिर्फ पदे क्यों बाज जैनों की कसम दे बगैर अल्लाह और बगैर सिफात अल्लाह और आगली पलफ्ज कसम माने वो साफात रागल है वो लासर रागल है वो तीन रागल है बड़े बाने इश्काल हो एतराज पर आते चे हदीस द तिरमिजी की रायली नहीं चमन हलफ बगैर अल्लाह फकद अशरक चाहे बगैर अल्लाह हल्फ को न शिरक को और कुरान के मुंह तखई च अल्लाह गैर शाहबा ने कसमू न कड़ी दी दावली जयस्वल ददे वजन ददे तिराज द दफे दपारा मुंग दा बास के खुद हवाऊ च कसम कुरान के पसो किस्म बांधे दा पे उसवान वाव दे अवल किस्म कसम से तो मद्देना मुख के दाम द शेखुल इस्लाम इब्न क़य्यिम यो किताब दे अत्तिब्यान फी अक़सामिल कुरान अगर इस आलम दे कि फायदा और कई अगर शिदा तकसीम पकिनिश चिकम जमू किताब या जमगा खसूसियत थे सिर्फ दागे आयातुनो दाए सूरतुनो तफसीर जिक्र करे खैस्तान दास के चिकम मुसद्दर दी पकसमून मुंगायु कसम के उसवानवा अवल किस्म से अवल अन्वा कसम कौल पर अकीदा बांधे कि मुक़सम बिही मुत्तसिफ दे पर सिफत दौलूहियत कसम पर अकीदा पर की ब्या माना द खौफ और रजाई इलाही गणी कना गैबदानी गणी कारसाज मददगार मालिक द नफी जरर गणी नदा अकीदई चिदा कसम कमा पर दरोग कड़ी कना नागब मा त टकर और सही मां ब हलाक की तबाबमी की और कपुरिश्ता में कड़ी न बस आब खुशहाली माल बाजर रा की पैदा बलाल रा की कसम दे और पदे अकीदा दा किस्म चले दारे मुख्तस बिल्लाह और बिसिफातिल्लाह हल्फ चे पदी अकीदा माने बगैर अल्लाह सड़े कई नारा हदीस के मकसद दारे मन हलफ बगैर अल्लाह फकद अशरक बदा माना दाकी जाहिलान मुशरिकान दे जमाना के सोग द कसम बौकत की कबर लराजी सोग द कसम बौकत की कबर तरफ तमख गई दलरे ना अदावी क जमारी कसमी प बाबा और दादा का कौल दे बाबा दे वो बाबा में हुई दा हुई और अकीदे दई के दरोग वम नागबर आता टक्कर और सही उतरी और सही हलाक बमी की दादी अकीदे ही का अद्दी तदी पोख कसम हुई मख के मुंग वेलू अकायदुल मुशरिकीन के जाड़ा मुशरिकान ददी न खो आई बम क्लक कसम प खुदा माने का अक़समु बिल्लाहि जहद माने
उस कमजे की कुरान की चिरागले रो साफात व तीन व जैतून दा कसम दरे कबीले न दे दा पदे अकीदा न बोले यो खुदा ने अल्लाह दासी अकीदे को न लड़ी का अल्लाह मुनज़्ज़ह दे दासी एतकादातों ने चिर चान उयरीगी या अल्लाह ने चान उम्मीद साथी या अल्लाह बल सड़े मालिक दना फिर जरा रोगणी अल्लाह को न कही दास द्वैम वजदार च कुरान करीम दासे न कही च चालदी इजाजत वर की द शिरक च हल्फ बगैर अल्लाह शिरकी अवल असर पर तरीका द दगे हल्फ बानी नुगा को ऐन शिरक पर गिराएगा कुरान को शिरक नहीं शिरात ले दा कसम दा सौगन वतोई दा हल्फ दा खुद शिरक बगैर अल्लाह माना दे कुरान की कसमुना परे तरीका मान इश्तरे अल्लाह ची कलम का हुक्म राखी ची कसम कवाए न दाए वेले दरी मिसदाक गोरा सूरत मायदा पाए की मकसद इमदा खोदल ची कसम पदे अकीदा बचावाने कहे अगायत दे यौसल वो ना यौसल शपग आयतुल वसिया या अल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत हीनल वसियत इस्नानी दाए पम्यंस की राजी फयुक़सिमानि बिल्लाह बिल्लाह पर की मकसूदी से हो कसम बात दी लवर कवाए और पल्ला बे और कवाए अगर चिदलता तफसीरुनो सबब नुज़ूल चौसर औजे के अगेना मालूमी चिदा ईसायन इशारा देता कि यहूदियानी कि ईसायनी कि इंदवानी कि सिकानी कसम बोला पर अल्लाह और कहे दागत मजहब मुताबिक बना और कहे फिक्र की मिलकी हिदायत के आग कुफार लबों कसम पालना बने और कहे दा कुरान की परे तरीका कसम रागल है दा मुख्तस से बिल्ला और बगैर अल्लाह व शिरकी खद्वैम नौ कसम बमाने शाहिद शाहिद व दलील बोले कसम की असल मानद ताकीदी कसम राजी द मजबूत वाली दपारा और पर दलील के ऊपर शायद के ताकीदी दावे का मजबूत वाली दावे नो कसम राजी बमाने शाहिद चले इस बात दे दावे दपारा पर सबील शहादत ताकीद जिक्र की सयुतीम दरे कायल ले खान की पदे कसम के व मकसद से तहकीक द खबर ताकीद दे माबाद दाव तहकीक द खबर ताकीद दे माबाद दावजर चिकम से कसम लफ्ज निश्ता शहादत लफ्ज दे और कुरान की द कसम पदे शहादत रागल है फिक्र की मराजीदा कुरान के मुश्तरे चिद कसम पज़ैबान शहादत थे ऐते शहादत वेली लेकिन सूरह मुनाफिकून की चिराजी ना सूरत नूर की चिराजी शहादत द कसम पज़ै गोरा चिवेली शहादत और हालदार चादा कसमी आयत शपगम के वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदा आकसान फशहादतु अहदिम अरबअ शहादात बिल्लाहि इन्नहु लमिन अस्सादिकीन दा शहादतु नहीं करा कसमु नहीं कर शहादत दयो माने कसम दयो यो सलोर कसमु ने दी पाल्ला चले रिश्ता हुई शहादत माने
قسم باندې اطلاق د شهادت شته دی. او سورۃ منافقون کې دا اطلاق کوي، پای کې دا اطلاق کړو. اول آیات کې والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. والله یشهد جمله چر بمانه قسم، والله یشهد معنی الله قسم کوي یقینا منافقان دروغجن دي. د طرح یشهد معنی اصطلاحي نه مراد. دغه نقطه را پدېږي د نورو نقطو نه علاوه چې دلته کې ان پکارو کنه یشهدون رسو ان، لیکن ان ولې ویلې ده ځکه دا والله یشهدو فزید اقسم ده او جواب قسم کې ان راضی بیا دام دلیل دل پیش کوم. بعض خلک وی دا تاسو ہے قسم د شهادت په معنا د اطلاق شته وای شهادتونه قسمونه د اول په معنا راضی کنه. اوس مونږ وایو قران کریم کې کم قسمونه چې بغیر الله ذکر شي دي کنه الله تر طرف نه، هغه قسمونه په دې معنا د شهادت باندې دي، په اړه معنا نه دي، هغه په دې معنا دي. او هر ځای د دې سره جواب قسم یا ذکر یا به حذفي، هغه به دعوی دا قسم به داغه دعوی داغه جملې د تحقیق د پاره پای به شهادت پیش کړي. دای مثال وګوره کنه لکه سوره صافات، سوره یاسین کې اول دا قسمونه د سوره یاسین نه شروع کی، د سورتونو په ابتدا کې چی یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم وہ قسمیہ شکا جواب قسم دے انک لمن المرسلین ماندا گواہ دے قرآن کریم، شاہد دے دلیل دے قرآن کریم پدے مسئلہ باندې چې ته د مرسلینو نه د خدای دا کتاب چې د حکمتونو ډک دی دا که یو سړی وګوري نو دعوت او ته معلومه شي چې تو واقعي رسول دې شهادت وایي. قرآن حکیم گواہ دے پدے. سورہ صافات کے اول والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. ملائک پدے حالتوں کی چې صفو نہیں زجرنا کئی لستل کئی دا حالتنا دا ملائکو گواہ دی شاہد دی پدے مسئلہ بانے چې ان الہکم لواحد. سس الہی او دے دا اللہ پہ یوائی بانے عجز دا ملائکو گواہی کر، عجز دا ملائکو دلیلی کر، دلیل شترے پوان بے مناسبت شرے دلیلو دا مدعا ہر زیبن دا سوایو چی دا بسی دا پمان دا شہادت باندی. کلا حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سڑے راغے وہ مونگا گن کسانیو اور سار وقت کے راتے او پیالہ پہ ملاوی گی اور ما خان تے او پیالہ ملاوی گی. آیا مونگ لمرداری جائز دی؟ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل ہاو و ابی کا الجوع ہاذا و ابی کا الجوع دا خلوگا لکنا و ابی کا انتا اس اشکال دے پیغمبر و ابی کا ہوئی و ابی کا دام آنا پظاہر کے چھ قسم دی ستاپ اپ لار باندے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرے چھ لا تحلیفو بے بائکم لار باندے قسم مکوائے اور پخپلے کئی. بعض والت جواب کرے محدثین و مرقات وغیرہ خزم خواہنے ولی اگی وی دا پاک وقت کو چھ منسوخ نو مو ہے جبر دا سی وقت مو چھ شرک منسوخ نو کدا مطلبی قسم بغیر اللہ شرک دن دا سنگا منسوخ نو دا ہر وقت کے معنی دے خود دینا با معلومی چھ قسم بلا معنی وابی کا کی دغه جواب گوا
وابی کا وعد شهادت استاد پلار گواهیم پیش کو ستاسو مشرانم په دې گواهی دي چې دې تباغي لوګوي کنه چې سار بچرته او ډلیلا سل کسان وو یو پیاله په وته ملای دندا لوګ نه اوس دا لوګي تګي ستاسو په پلارانم تیر شي ای بده ته لوګي وي دا د شهادت په تور پیغمبر پیش کړو دریم قسم سے قسم دے په عمر عمر اصل کې په ضمه د عین د قسم په مقام کې دی عین له فتحه ور کړی دا لامرک وای اوس د لامرک څه مطلب دی بعض خلک ویلو دا قسم بالله دی لکه څنګه قسم بالله وی پدې معنا چې پدې کې مضاف حذف دی لامرک معنی لواهب عمر کا قسم دے په بخون کی د عمر ستا دای پنځ باندې دا قیاس منه ده که سړی سبا داسي وي چې قسم دے په بابا تو ته لکه ناروا دي کړي نه مضاف حذف دی مضاف حذف دی کی لاول دا توجیه پکار نو او کشته ده نو قیاس خو بنه نه صحیح کی مونږ وایو دې کې بل قسم وای کنه اولادار چې دا سے مقام قسم نہیں فظاہر کی قسم حقیقت کی دا دعائی بطول العمر دعا بطول العمر کل کل دید تاکید دا پارا کلام شروع کی پا دعا سر سورت حجر کی دارا غلے سورہ حجر 2 آیت کی 72 لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون لعمرک مانا پا دعا طول العمر اللہ دستا عمر اوگد کی خدا خود تعالی جون خیستہ در کی خدا خلق چرے بخبت جال کے پراتری دیتا دعاوی بطول العمر دا سشو قسم بالعمر بمانے سو مانے دعا دا دعا پزیر راځي دا قسم درې اقسام قرآن کے عام استعمال دل بیادی کی او مجموعی فائدہ ټول سره متعلق اغدار فرق چې قرآن کریم کې الله په خپل ذات باندې قسم کړی دی او زینو کې قرآن کې وہ زائد ہے چې الله په خپل ذات قسم کوي په خپل ذات باندې قسم کوي وہ ضایع نګور الله په ځان باندې څنګه قسم کوي دا تعلیما للمخلوق معنی یو خلقو تاسو په ما باندې قسم کوي ادا قسم بالمعنی الاولی چې الله باندې عقیده او ساته چې مالک د نفع ضرر دی غیب دان دی دا قسم په ذات الہی پر مختص ہوگا دی وہ زین علاوه چې قسمونه ذکر دي هغه قسمونه دي په مخلوق او معنی به هغه چې کوم مخکې موږ بیان کړل قسمونه چې بیان کړي نو بعضه کې یو مقصدی بعضه کې بل مقصد کله توحید د اثبات لپاره قسمی کله صداقت رسول له قسمی کله د جزاء او د وعد او وعید د لپاره قسمی معنی غیر ټول تاکیدات پیش کړي سلورم باز پس کې فی اسباب النزول